अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स په دې ویډیو کې به مونږ د میټریسز ټایپس وایو د میټریسز په ټایپس کې اولنی ټایپ چې کوم دی دا زموږ سره دی رو میټریکس څه ته وایي هغه میټریکس چې په هغې کې نمبر اف رو زموږ سره 1 وي فار ایگزامپل دا یو میټریکس دی زموږ سره 1 2 3 په دې کې کالمز چې کوم دی زموږ سره 3 دي کالمز پکې زموږ سره 3 دي خو رو پکې زموږ سره 1 دی رو پکې زموږ سره څه ده 1 ده ټیک شو دا 1 رو ده زموږ سره نو داسې قسمه میټریکس ته به مونږ رو میټریکس وایو کالم که په هغه کې زموږ سره هر څومره وي بل یو اگزامپل به مونږ داسې واخلو چې 5 6 دا زموږ سره یو رو میټریکس دی دغه شان بل یو اگزامپل به مونږ داسې واخلو چې 3 2 1 0 کالمز په دې کې زموږ سره څه دي کالمز په دې کې زموږ سره 1 2 3 4 کالمز دي ټیک شو خو رو پکې زموږ سره یوه ده ټیک شو نو داسې قسمه میټریکس ته به موږ څه وایو رو میټریکس به ورته وایو د رو میټریکس نه پس بیا زموږ سره دی کالم میټریکس په کالم میټریکس کې به زموږ سره یو کالم وي روز که په هغه کې زموږ سره هر څومره وي دا زما سره یو میټریکس دی چې په دې کې 2 3 4 دا د دې انټریز دي په دې کې تاسو وګورئ نو په دې کې زموږ سره کالمز چې کوم دی دا 1 دی رو پکې زموږ سره څه دي رو پکې زموږ سره 3 دي 3 رو دي خو د رو سره به زموږ کار نشته دی کالم پکې 1 دی ټیک شو نو داسې قسمه میټریکس ته به موږ څه وایو کالم میټریکس به ورته وایو فار ایگزامپل دا زموږ سره بل یو میټریکس شو 5 6 سو کالم دی په دې کې زموږ سره 1 کالم دی په دې کې زموږ سره نو داسې قسمه میټریکس ته به موږ څه وایو کالم میټریکس به ورته وایو د کالم میټریکس نه پس بیا زموږ سره دی سکویر میټریکس په سکویر میټریکس کې به زموږ سره صحیح سکویر میټریکس هغه میټریکس چې په هغې کې زموږ سره نمبر اف روز او نمبر اف کالمز پکې یو شانی مطلب 2 پکې زموږ سره روز دي نو 2 به پکې کالمز دي ټیک شو 2 روز 2 5 6 4 دې میټریکس ته که تاسو وګورئ په دې کې زموږ سره 2 روز دي ټیک شو او دغه شان 2 پکې زموږ سره کالمز دي 2 روز and 2 کالمز نو داسې قسمه میټریکس چې په هغه کې زموږ سره نمبر اف روز او نمبر اف کالمز یو شان هغې ته به موږ څه وایو سکویر میټریکس به ورته وایو فار ایگزامپل دا یو میټریکس شو زموږ سره 3 2 1 5 9 0 دې میټریکس ته که تاسو وګورئ په دې کې زموږ سره 2 روز دي او 3 پکې کالمز دي سو پکې روز دي 2 پکې زموږ سره روز دي او 3 پکې کالمز دي نو په دې کې زموږ سره نمبر اف روز د نمبر اف کالمز نه دي برابر مطلب روز او کالمز پکې یو شان نه دي نو داسې قسمه میټریکس ته به موږ څه وایو داسې قسمه میټریکس ته به موږ ریکټینګولر میټریکس وایو دې ته به بیا موږ سکویر میټریکس نشو ویلی دې ته به موږ ریکټینګولر میټریکس وایو ریکټینګولر میټریکس ټیک شو ښه سکویر او ریکټینګولر میټریکس زموږ سره وشو سکویر میټریکس به هغه چې په هغه کې به نمبر اف روز به پکې زموږ سره روز به پکې زموږ سره برابري د کالمز او ریکټینګولر میټریکس به هغه چې په هغه کې به زموږ سره روز نه برابر د کالمز ټیک شو دا زموږ سره سکویر او ریکټینګولر میټریکس شو اوس راځو مونږه نیکسټ زیرو میټریکس لا زیرو میټریکس اور نل میټریکس زیرو میټریکس اور نل میټریکس زیرو میټریکس یا نل میټریکس به زموږ سره هغه وي دا سکویر هم کیدای شي دا ریکټینګولر هم کیدای شي مطلب په دې کې روز او نمبر اف روز او نمبر اف کالم برابر هم کیدای شي او بدل هم کیدای شي خو د دې ټول انټریز چې کوم دی دا به زموږ سره 0 وي
فار ایگزامپل 0 0 0 0 دا زموږ سره یو نل میټرکس دی یا 0 میټرکس دی. دغه شان 0 0 0 دا زموږ سره 0 میټرکس دی، نل میټرکس دی. دغه شان دا زموږ سره 0 0 0 0 0 0 دا زموږ سره څه دی؟ نل میټرکس. دا زموږ سره ټایپس دي د 0 میټرکس یا د نل میټرکس چې د ټول انټریز چې کوم دي یا ټول الیمنټس چې کوم دي هغه زموږ سره 0 دي. نو داسې قسمه میټرکس ته به موږ نل میټرکس وایو یا به ورته 0 میټرکس وایو. دې نه پس بیا دی زموږ سره ډایاګنل میټرکس. ډایاګنل میټرکس کې به زموږ سره ډایاګنل میټرکس ډایاګنل میټرکس کې به زموږ سره د مین ډایاګنل چې کوم دی د دې انټریز چې کوم دی دا به نان زیرو او دې نه علاوه چې کوم انټریز دي دا به زموږ سره صحیح 0 وي. 1 3 0 0 تاسو که وګورئ دا چې کوم دی دا پکې زموږ سره مین ډایاګنل دی. د ډایاګنل انټریز چې کوم دی دا به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره نان زیرو الیمنټس دي او نور چې کوم د دې نه مین ډایاګنل نه علاوه کوم الیمنټس دي دا به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره 0 دي. نو داسې قسمه میټرکس ته به موږ څه وایو؟ ډایاګنل میټرکس به ورته وایو. خو دا به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره لازما سکویر میټرکس وي. مطلب ډایاګنل میټرکس ریکټنګولر میټرکس نشي کېدی. ډایاګنل میټرکس به سکویر میټرکس لازما ني. لکه فار ایگزامپل موږ به دا ووایو چې داسې یو ایگزامپل به واخلو 2 0 0 0 3 0 0 0 minus 5 دې ته که تاسو وګورئ د ډایاګنل چې کوم الیمنټس دي هغه زموږ سره څه دي؟ نان زیرو دي او د دې نه علاوه چې کوم انټریز دي هغه څه دي؟ ټول 0 دي. نو داسې قسمه میټرکس ته به موږ څه وایو؟ ډایاګنل میټرکس به ورته وایو. د ډایاګنل میټرکس نه پس به موږ چې کوم دی وایو سکیلر میټرکس. سکیلر میټرکس به زموږ سره یو قسم دی د ډایاګنل میټرکس خو په دې کې به د مین ډایاګنل چې کوم الیمنټس دي دا به زموږ سره ایکوالي. سکیلر میټرکس سکیلر میټرکس سکیلر میټرکس هم د ډایاګنل میټرکس په شان دی خو په دې کې به د مین ډایاګنل الیمنټس چې کوم دی دا به ټول صحیح یونیک وي، یو شان وي، آیډنټیکل وي. داسې 1 0 0 1 دغه شان 7 0 0 0 7 0 0 0 7 په دې کې تاسو وګورئ نو د مین ډایاګنل چې کوم الیمنټس دي هغه کې زموږ څه دي؟ آیډنټیکل دي، یو شان دي. 1 over 2 0 0 1 over 2 نو داسې قسمه میټرکس ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ سکیلر میټرکس وایو. څه به ورته وایو؟ سکیلر میټرکس به ورته وایو. د سکیلر میټرکس نه پس بیا دی زموږ سره آیډنټیټي میټرکس. آیډنټیټي میټرکس هم زموږ سره دغه شان دی چې سکویر میټرکس به وي، ډایاګنل میټرکس به وي خو د هغې د مین ډایاګنل الیمنټس چې کوم دي دا به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره ونی، لازما به دا صحیح ونی. آیډنټیټي میټرکس آیډنټیټي میټرکس به زموږ سره په آی باندې ډینوټ کیږي او دغه شان په دې کې به زموږ سره د مین ډایاګنل چې کوم الیمنټس دي دا به زموږ سره ونی، بقایا چې کوم نان ډایاګنل مین ډایاګنل الیمنټس دي دا به صحیح دا به 0 1 دا زموږ سره آیډنټیټي میټرکس دی. دغه شان دا زموږ سره آیډنټیټي میټرکس دی، دا زموږ سره دی آیډنټیټي میټرکس 2 مطلب 2 cross 2 اډر د دې سره 2 cross 2 دی. دا به موږ واخلو آیډنټیټي 3 مطلب 3 cross 3 یو آیډنټیټي میټرکس به موږ واخلو 1 0 0 0 1 0 0 0 1 دا زموږ سره څه دي؟ آیډنټیټي میټرکس دي چې د دې د مین ډایاګنل الیمنټ زموږ سره 1 دي او بقایا چې کوم الیمنټس دي دا زموږ سره څه دي؟ 0 دي. دا زموږ سره شو آیډنټیټي میټرکس. دې نه بس بیا دی زموږ سره ټرانسپوز اف ا میټرکس. ټرانسپوز اف ا میټرکس ټرانسپوز اف میټرکس کې به زموږ سره صحیح ټرانسپوز اف میټرکس
अच्छा फॉर एग्जांपल زما سره دا یو میټرکس دی 1 2 3 4 دا چې زه ترانسپوز اخلم نو زه به داسې A دې د پاسه به سوپر سکرپټ زما سره ټي راشي سمال ټي A ترانسپوز از ایکول ټو په ترانسپوز کې به داسې وشي چې دا رو به زه راواخلم دا به زه د دې نه کالم جوړ کړم دا به شي زما سره 1 2 دغه شان دا بل رو چې کوم دا به راواخلم دې نه به بل کالم جوړ کړم 3 4 مطلب د دې به رو به زما سره کالمز ته چینج شي اتوماتیکلی به د دې کالمز چې کوم دی دا رو ته چینج شي دلته که تاسو وګورئ 1 3 زما سره څه دی 1 3 زما سره دلته کې کالم دی دلته کې ته رو جوړه شوې ده 2 4 زما سره دلته کالم دی دلته کې ته رو جوړه شوې ده نو په ترانسپوز اپ میټرکس کې به زمونږ د یو میټرکس روز چې کوم دی دا کالمز ته چینج کوو او کالمز به روز ته چینج کوو دې ته به مونږ څه وایو ترانسپوز وایو او دا به مونږ په دغه میټرکس په دې نیم د پاسه به مونږ سمال ټي اخلو په دې به مونږ ډینوټ کوو ټیک شو دا شو زموږ سره ترانسپوز اپ میټرکس بیا دی زما سره سایمیټریک میټرکس سایمیټریک میټرکس به زما سره څه دي سایمیټریک میټرکس سیمیټریک میټرکس به زما سره هغه میټرکس چې د هغې زه ترانسپوز واخلم او په هغې په انټریز کې زما سره چې کوم د هغې انټریز دي د هغې په پوزیشن کې زما سره څه فرق محسوس نشي فار ایگزامپل زما سره A یو میټرکس دی 1 2 2 4 دا یو میټرکس دی د دې زه ترانسپوز اخلم A ترانسپوز نو A ترانسپوز څه چل به وشي د دې رو چې کوم ده دا به څه ته چینج شي دا به کالم ته چینج شي 1 2 دې نه به زه دلته کې کالم جوړ کړم دا به شي زما سره 1 2 ټیک شو دغه شان د دې دا بله رو چې ده دا به زه راواخلم دلته کې به ولیکم 2 4 ټیک شو نو په دواړو میټریسز کې چې کوم دی زما سره څه فرق محسوس نشو دلته کې چې 1 2 2 4 انټریز دلته مو 1 2 2 4 انټریز دلته دي مطلب د دې چې کوم انټری کم ځای او په هغه ځای باندې زما سره رااله واپس ټیک شو نو داسې میټرکس چې د هغې موږ ترانسپوز واخلو او واپس د هغه میټرکس راشي نو دې ته به موږ سیمیټریک میټرکس وایو یا سایمیټریک میټرکس به ورته وایو موږ به وایو چې A ترانسپوز زموږ سره برابر دی واپس د A نو داسې قسمه میټرکس ته به موږ څه وایو سیمیټریک میټرکس به ورته وایو دغه شان د دې نه بعد زموږ سره دی سکیو سایمیټریک میټرکس سکیو سایمیټریک میټرکس کې به زموږ سره صحیح سکیو سیمیټریک میټرکس سکیو سیمیټریک میټرکس سکیو سیمیټریک میټرکس کې به زموږ سره فار ایگزامپل زما سره یو میټرکس دی A زه د ترانسپوز واخلم دا بیرته زما سره د ماینس A برابر شي ټیک شو نو دې ته به موږ سکیو سیمیټریک میټرکس وایو لکه فار ایگزامپل دا یو میټرکس دی زما سره A از ایکول ټو 0 minus 3 3 0 ټیک شو د دې زه ترانسپوز اخلم د دې ترانسپوز به زما سره دا راشي د دې رو چې کوم ده دا به زه څه ته چینج کړم کالم ته به چینج کړم د دې A ترانسپوز به داسې راشي چې د دې دا فرست رو به زه راواخلم د دې نه به زه کالم جوړ کړم 0 minus 3 به شي سیکنډ رو به راواخلم 3 0 ټیک شو رو ما کالمز ته د دې چینج کړ ترانسپوز موږ د دې واغستو اوس زه د دې میټرکس نه چې کوم دی د دې میټرکس نه زه دا ماینس چې کوم دی دا کامن اخلم ماینس چې زه بار واخلم زه به دا داسې ولیکم چې A ترانسپوز از ایکول ټو ماینس چې ماینس ته ما واغستو نو دننه به څه پاتې شي 0 دا به ماینس 3 شي واپس دا 3 شو ځکه ماینس ته ما واغستو او دا 0 شو زما سره نو دې ته که تاسو ګورئ دا میټرکس زما سره بیرته د څه برابر دی دا میټرکس چې کوم دی زما سره بیرته د A برابر دی ټیک شو نو زه داسې لیکلی شم چې A ترانسپوز زما سره برابر شو د ماینس A
نو داسې قسمه میټرکس به زموږ سره صحیح دا ماینس زموږ سره کم ماینس دی دا ماینس چې کوم دی دا مونږه دا ماینس ټیک شو نو A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A نو دې میټرکس ته به مونږ څه وایو سیمیټریک میټرکس به ورته وایو سکیو سیمیټریک میټرکس به ورته وایو ټیک شو